الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمر دین اسلام عزتمند و محترمو، په نننی درس کې به مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ په صلات کسوف کې، صلات استسقاء او صلات خوف کې د الله سبحانه و تعالی په توفیق باندې بیانو. صلات کسوف دا دې ته ویل شي چې کله نور یا سپوږمۍ تندر ونیسي، نو نبی علیه السلام به په دغه دوران کې مونځ کو. دا صلات کسوف په هر وخت کې کیږي، که اوقات مکروه وي او که غیر مکروه وي، ځکه صلات دا صلات سببي دی. چې کله به نور یا سپوږمۍ تندر ونیوله، نو نبی صلی الله علیه وسلم به جومات ته په تلوار باندې وته او په حالت د یره کې به کله به داسې و د ډېر هیبت د وجې نه به خپل څادر په نبی صلی الله علیه وسلم پسې راښکلی کېده. جومات ته چې به ورسېد، نو مخکې به شو صحابو ته به 2 رکعاته مونځ وکړو، او د مونځ کیفیت هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په لومبني رکعت کې سورة فاتحه ولوستل، او بیا به د قرآن عظیم الشان د سورتونو یو سورت دا ولوسته او په جهر باندې به قرائت کو. نبی علیه السلام چې کله قرائت به ختم کو، نو بیا به رکوع ته راښکته شو، اوږده رکوع به وکړله، او څومره قیام چې به یې کړو د هغې نه به قدر لنډه وه دا رکوع. د هغې نه پس به رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پورته کو، سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد، دا به وویله. په ځای د دې چې بیا ښکته راکوز شي سجدې ته، نبی علیه السلام به په قرائت باندې شروع وکړله، سورة فاتحه به ویل، او د هغې نه بعد به بیا د قرآن عظیم الشان یو سورت دا وویلې، او د هغې نه پس به بیا دوباره راښکته شو رکوع ته، رکوع به وکړله. دومره به رکوع کړله څومره به چې قیام کړو، دا قیام نه به لږه مختصر و دا رکوع، او د هغې نه پس به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدې ته لاړ، او دویم رکعت به هم په دې کیفیت باندې کو. نو گویا کې دا 2 رکعاته مونځ دی صلات کسوف، او په هر یو رکعت کې 2 رکوعګانې او 2 سجدې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله مونځ ختم کو، سلام به وګرځو، د هغې نه بعد به بیا صحابو ته راوګرځېد او خطبه به ورته وویله، او په دې خطبه کې به صحابو ته وعظ او نصیحت وکړو. نبی علیه السلام به په دغه دوران کې چې کله نور سپوږمۍ به تندر نیولي، نو صحابو ته به د الله د ذکر حکم کو، د منځونو کولو، د دعاګانو، د استغفار غوښتلو حکم به صحابو ته کو، دغه شانتې د صدقې ورکولو او د غلامانو د آزادولو ترغیب به ورکو صحابو ته. او دا به فرمایل چې دا نور او سپوږمۍ دا د چا د مرګ او د ژوند د وجې نه خړېږي، تندر نه نیسي، بلکې دا د الله سبحانه و تعالی د قدرت د نښونه 2 غټې نښې دي. الله سبحانه و تعالی په دې باندې خپل بندگان یری. دغه شانتې سنت طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم د باران غوښتلو، چې هغې ته استسقا ویلی شي. د الله سبحانه و تعالی نه باران غوښتل، دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په منبر باندې د خطبې په دوران کې هم دعا کوله. لکه هغه حدیث کې راځي چې صحابي پاسې د ویل ای د الله رسوله، مونږ باندې قحط راغلی دی، لارې قطع شولې، او څاروي چې کوم دی هغه مړه کېږي د قحط د وجې نه. نبی علیه السلام په خطبه کې لاسونه پورته کړل او دعا یې وغوښتله. الله سبحانه و تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم دعا قبول کړو. 1 هفتې پورې باران وغورېدو. کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ناست او د باران دپاره به لاسونه پورته کړل، دعا به کوله. د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا دعا نقل ده د باران د غوښتلو دپاره، چې اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. دغه شانت دا دعا هم د نبی علیه السلام نه نقل ده، چې اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. ای الله، اللهم اسقي عبادك، ای الله ته خړوبه کې خپل بندگان او خپل چارپه او څاروي، او خپل رحمت دا د راخور که او هغه ځمکه چې هغه وچه شوې ده هغه راژوندی که په اوبو د باران باندې. اللهم اسقنا غیثا مغیثا، الله مونږ باندې داسې باران وکړي چې هغه پر یاد رستی چې زمونږ ضرورتونه به پوره شي. مریعا، مریعا د مریعا معنی دا ده چې محمود العواقب، داسې باران چې د هغې انجام ښایسته چې د هغې د وجې نه په موږ باندې مصیبتونه او تکلیفونه را نه شي. او مریعا داسې باران چې هغه ډېر ګڼو څاڅکو والا باران وي. نافعا غیر ضار،
پیدمن وي ضرر پکې نه وي او عاجلا ای الله په تلوار باندې راوورې غیر عاجل ای الله تاخیر او رستواله پکې مکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کلا په اسمان کې وریځ ولیدله او هوا به ولیدله نو د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې به خفګان ښکاره کېده، خفه به و چې هسې نه مونږ د باران په انتظار د وریځو نه الله سبحانه وتعالی را باندې عذاب را نازل نه کړي تر څو چې به باران نو راورېدلی. نبی علیه السلام په دغه حالت کې و چې باران به کله را شروع شو نبی علیه السلام به دا دعا ویله چې اللهم صیبا نافعا، ای الله مونږ باندې پیدمن باران راوورې. او کله کله به د خپل ګریوان مبارک اخوا که او دا غاړه به د باران تخکاره کړه دې لپاره چې د باران دا اولنی ساس کی د نبی علیه السلام په بدن باندې ولګي. چاله تاسو کو د الله رسول دا عمل ولیکي نو فرمایل به چې دا باران نوی نوی د الله سبحانه و تعالی د خوانه راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم بکلا چې ډیر بارانونه بشو او جړې بډې وګدې شولې او خلکو ته به تکلیف او ضرر ور رسیدو نو بیا به د باران د بندولو دعا هم کوله چې الله اوس دا باران زمونږ دپاره ضرر دی نو الله دا زمونږ نه بند کړي. نبی صلی الله علیه وسلم به داسې دعا غوښتله چې اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر. الله دا باران اوس زمونږ نه واړئ او په کندو باندې او په غرونو باندې او ډیرکو باندې او په هغه ځایونو باندې کوم ځای کې چې ونې بوټي راخیږي هغه ځای باندې وورئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ په صلات خوف کې موږ د الله سبحانه و تعالی حق دی په بندگانو باندې او په خپل بندگانو باندې الله سبحانه و تعالی پرس کړی دی. نو د خوف په دوران کې به هم مؤمن سره موږ نه پریدي. صلات خوف دی ته وایي چې کله د دشمن د طرف نه یره ده، میدان جنگ دی، دشمن یره ده د حملې، په هغه دوران کې به هم انسان مونځ کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صلات خوف مختلفې طریقې نقل دي ځکه چې احوال د دې مختلف وي. کله به داسې وه چې دشمن به قبلې طرف ته و، قبلې ته به مخامخ دشمن، نو مسلمانان به په مونځ باندې ودرېدل، مخې ته به قبله هم و او مخې ته به دشمن هم و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په داسې دوران کې صحابه دو صفونو کې تقسیم کړل او نبی علیه السلام به نیت وتړه، صحابه ورپسې ودرېدل. نبی علیه السلام به رکوع وکړله نو صحابه به ورسره هم رکوع وکړله یو ځای. چې کله به د رکوع نه راپاڅېد او نبی علیه السلام به سجدې له لاړ نو لومبنی صف دا به ورسره سجدې له لاړ او وروستنی صف دا به ولاړو دشمن ته مخامخ. کله به چې نبی علیه السلام راپاڅېد نو دک لومبنی صف دا به رارستو شو او دا وروستنی صف دا به ورمخکې شو. دی به چې کم دی نو دا وروستني صف به سجده به ځان لره وګرځوله ځکه رکوع خو د نبي علیه السلام سره کړې وه، نو سجده به ځان لره وګرځوله د نبي علیه السلام د راپاڅېدلو نه پس. چې کله به رکعت پوره شو نو بیا به مخکې شو، لومبني صف ته به ودرېدل او هغې به رارستو شو. نبي علیه السلام به بیا قرائت وکړو، رکوع به شریکه وکړله، بیا به چې سجدې له لاړ نو هغه لومبنی صف چې مخکې وروستنی و اوس مخکې شوی دی د نبي علیه السلام سره به سجدې وکړې او په اتحیاتو به کېناستل. دغه وروستنی صف دی به چې کوم دی نو بیا ځان له سجدې راوګرځولې او د نبي علیه السلام سره به کېناستل په اتحیاتو باندې او نبی علیه السلام به بیا ټولو ته شریک سلام واړو. نو صحابو به هم 2 رکعاته مونځ وکړو، نبي صلی الله علیه وسلم به هم 2 رکعاته مونځ وکړو په دې کیفیت باندې. کله به داسې وه چې دا دشمن به د قبلې نه علاوه بل طرف ته و، نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وکړو چې صحابه به په 2 حصو کې تقسیم کړل، 2 ډلې به یې ته جوړې کړلې. نو یو ډله به راله نبي صلی الله علیه وسلم سره په مونځ باندې ودرېدله او نبی علیه السلام به هغې ته 1 رکعت وکړو. نو چې کله نبی علیه السلام به پاسېد وبدرېده نو دکه ډله به لاړه د دشمن مخې ته به ودرېده او هغه چې دشمن ته مخکې ولاړ هغه به راله د نبي صلی الله علیه وسلم سره به ودرېدله. نبی صلی الله علیه وسلم به 2 رکعت وکړو. نو نبی علیه السلام چې به سلام وګرځو نو هر یوې ډلې به ځان له بیا وروستو یو رکعت راوګرځو، یو رکعت به د نبی علیه السلام سره وکړو او یو رکعت به ځان له وکړو. کله به داسې و چې نبی صلی الله علیه وسلم به د دشمن دا به د قبلې نه علاوه بل طرف ته و، نو نبی علیه السلام به صحابه دا 2 حصو کې تقسیم کړل. دغه یو حصې ته به نبی علیه السلام 1 رکعت وکړو. نو چې 1 رکعت به وکړو نبی علیه السلام به پاسېد او بدرېد
او د غرستنو صحابه به ځان له یو رکعت راوګرځو سلام به وګرځو لاړ د دشمن ته مخامخ ودرېدل او بیا به چې کوم دی نو هغه بل ډله راله د نبي صلی الله علیه وسلم سره به سلام یو رکعت وکړو نو چې کله نبی علیه السلام به په تحیاتو باندې کېناسته نو بیا به انتظار کوو نو دا صحابه به پاڅېدل ځان له به یو رکعت وکړو بیا به د نبي صلی الله علیه وسلم سره یو ځای سلام وګرځو بله طریقه د نبی علیه السلام نه دا هم نقل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې دشمن به د قبلې نه علاوه بل طرف ته نو صحابه به دو حصو کې تقسیم کړل یو ډله براله د نبی صلی الله علیه وسلم سره به 2 رکعاته وکړل سلام به وګرځو لا بل د دشمن مخې ته به ودرېدل بیا به هغوی رال د نبی صلی الله علیه وسلم سره به 2 رکعاته نور وکړل نو د نبی علیه السلام مونځ به 4 رکعاته شو او د صحابو به 2 رکعاته شو یو پنځمه طریقه دا هم د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل ده چې کله به دشمن د قبلې نه علاوه بل طرف ته نبی علیه السلام به صحابه 2 حصې کړل دغه یو حصه براله نبی صلی الله علیه وسلم سره به 1 رکعت وکړو او سلام به وګرځو لا بړل د دشمن مخې ته به ودرېدل او بیا به هغوی رال د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیا بل رکعت وکړو نبی علیه السلام به سلام وګرځو صحابه به سره هم سلام وګرځو نو د نبی علیه السلام به 2 رکعته مونځ شو د صحابه به یو رکعت مونځ شو نو دا تقریبا 15 طریقې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دي په صلات خوف کې او دا ډېرې طریقې ځکه نقل دي چې د جنگ د احوال مختلف وي کله به چې کم دی نو یو شانتي احوال وي کله به بل شانتي احوال وي کله به دشمن قبلې طرف ته وي کله به دشمن چې کوم دی قبلې نه علاوه بل طرف ته وي نو کله به وخت ډیر وي نو کله به وخت لږ وي دې وجنه شریعت د اسانتیا لپاره مختلفې طریقې د صلات خوف دا مشروع کړي دي الله سبحانه وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين